غواړم زما دا میسج چې کوم دی ډېر زیات شیر کړئ. زما دا میسج چې کوم دی تر اخره پورې وارې په کنام بیا وروسته د هغې نه اخوا تاسو که تاسو شیر کوئ او که تاسو ته خراب کمنټ کوئ، که تاسو ستا په پلار او ستا په مور کې عقل نشته چې کمنټ او نالت چې ستا په دې مور او په دې پلار شه که نه داسې خبره بل ورځ چې کوم دی ستا خواله یو اصغرچي یم او بل چې کوم دی عریب خان شیرپا تاله راغلی و او ستا بل داسې سپورټر سملی ستانه داسې کلچر خو نو په اسلام فرولي کې چا کړی تر اوسه پورې نه. داسې زنانه چې کوم دی راوتې دي چې ستا په شر باندې ګډېږي او ته داسې بربنډه یې ستا چې کوم دی هر زمونږ اصلي دشمنان چې کوم دی هغه هم داسې کلچر نه کې کوم کلچر چې تا شروع کړی دی خپل جسم سړو ته ښایي هغه چې مونږ پښتانه نه یو. زه د پښتنو خور نه یم. زه پلیز کاینډلي زما د پاکستان د حکومت نه دا مطالبه ده چې او حکومت کمې کاتې ستا مور او پلار شروع کړي دي دا سوشل میډیا ته راوباسي ته چې بیا تپوس وکړي چې ستا سره څوک سملی کوم کار کوي چې د چا نه خوله لاړه شي هغه پیسې چې کوم د انسان ته حلالې دي. کوم د فحاش زنانه بل چې کوم د شراب دویم نمبر شراب دا چې کوم د تاسو د پاکستان ګرانو قدرمنو پښتنو السلام علیکم. امید لرم چې ټول روغ او جوړ یې. قدرمنو نن یو میسج ورکوم او خاص کر دا د علیشه د فیملی دپاره دی. قدرمنو تاسو به په سوشل میډیا باندې لیدلی وي چې علیشه څه ټایپ چینی ده د هغې مور چې څه قسم کنځلې کوي. دا کنځلې خو چې تقریبا ووایه زه فدا شوې یم تر اوسه پورې مې نه داسې کنځلې اورېدلې دي او نه به یې واورم. بیا خاص کر زنانه ټایپ چې هغه داسې کنځلې کوي که نه چې هغه بالکل هغه هم د اسلام خلاف هم د پښتو خلاف هغه په هر رول باندې چې کوم دی هغه کنځلې خلاف وي او زنانه ته نه دی کول پکار چې هغه داسې کنځلې وکړي لکه تاسو به اورېدلي چې څه قسم کنځلې د علیشه مور کوي او د علیشه خپله هم کوي پلار یې هم کوي. قدرمن نن یو میسج ورکول غواړم خاص کر د علیشه دپاره. علیشه خور زه تا ته په حیث د یو نصیحت درته خبرې کوم. علیشه ته ولې تا دومره فحاشي شروع کړې ده؟ دومره په غفلت کې ته ولې پرته یې؟ رب العالمین چې ته د کوم کار دپاره رالیږلی هغه کار ستا نه پاتې شوی دی. ته چې کوم دی په جهالت او په ناپوهۍ پسې ورپسې ولې آیا ستا په سر کې عقل نشته؟ ستا په پلار او ستا په مور کې عقل نشته چې کومې لارې ته ته راپلي په کومه لاره باندې ته روانه یې؟ والله اعلم. علیشه ستا نه هغه ورځ یېره ده په کوم ورځ چې ته به رب العالمین ته مخامخ کېږي دا نه هغه ورځ یېره ده چې ته به په کومه ورځ باندې مرې. دا ژوندون دا مرګ چې کوم دی که نه داسې په بوډا باندې نه دی چې ته به وایي چې زه به بوډۍ شم په ما باندې به مرګ راشي. کل نفس ذائقة الموت هر انسان ته چې کوم دی مرګ به رارسي په خپله نیټې مقرره باندې. نو علیشه زه تاته وینا کوم آیا ته چې دا کوم ډانسینګ کوې دا کومې کنځل رد بد کوې که نه آیا تاسې د خپل د مرګ څه ټیکټ شته چې زه به په فلانکي ورځ باندې مرم؟ نن سبا خو چې کوم دی نو د ټماټر ګارنټي شته او د انسان ګارنټي نشته دی. نو قدرمندو زه خاص کر علیشه ته یوه خبره کول غواړم زما دا میسج چې کوم دی ډېر زیات شیر کړئ. زما دا میسج چې کوم دی تر اخره پورې وارې په کنام بیا وروسته د هغې نه اخوا تاسو که تاسو شیر کوئ او که تاسو ته خراب کمنټ کوئ که تاسو پې ښه کوئ که بیرته ما ته په جواب کې څوک ریپلی د ویډیو راکوي که نه انشاءالله العزیز زه هر ټایم چې کوم دی ستاسو جواب ته زه ریډي یم. علیشه ته زه د یو نصیحت په باره کې وایم چې علیشه ستا نه هغه مقصد او هغه لاره ستا نه یې د کوم مقصد دپاره چې تا رب العالمین دې دنیا ته رالیږلی یو دې دنیا ته د څه مقصد دپاره رالیږلی یې دی د دې دپاره نه یې رالیږلی چې ته به ډانس کوي ته به خپل جسم خلکو ته ښایي. ستا نه هغه ورځ یېره ده ته چې رب العالمین ته مخامخ کېږي. ستا نه هغه ورځ یېره ده چې ته به مرې ته به په قبر کې چې کوم دی تا پرږدي ستا سره چې کوم دی نور هېڅ ستا نه هر څه به پاتې وي. ستا نه به مال پاتې وي جایداد به درنه پاتې وي پلار به درنه پاتې وي مور به درنه پاتې وي ورور به درنه پاتې وي د آل فیملی به ستا نه پاتې وي. ته به یوازې د یو کفن او ته به یو ستا عمل به نور به هېڅ څه نه وي. ته چې څومره وګټې که نه تاله به یو کفن خلک په هغه پیسو باندې واخلي که نه نور چې کوم دی نور ستا نه پاتې دي. دا بنګلې دا ګاډي دا جایدادونه هر څه چې کوم دی ستا نه پاتې دي. نو علیشه زه تاته یو میسج درکول غواړم زما دا میسج پلیز کاینډلي زما دا میسج ومنه انشاءالله العزیز په دې کې به ستا خیر وي. ستا نه کبر هېر شوی دی چې ته دا ډانسینګ کوې. ستا نه هغه ورځ یېره ده چې ته به رب العالمین ته مخامخ کېږي او تا نه به رب العالمین دې د څه مقصد دپاره رالیږلي هغه مقصد تپوس به ستا نه کوي.
ته ما ته جواب راکړه چې تاسو د خپل د مرګ ګارنټي شته که نه چې ته به مړې چې ته دا ډانسینګ کوې ته دا رد به ته راځې داسې کلچر خو نو په اسلام فرولي کې چا کړی تر اوسه پورې نه داسې زنانه چې کوم نه راوتې دي چې ستا په شان دي کې دا څه قسم کفړې دا څه قسم په دې څه قسم رولو باندې ته روانه یې خیر که ته وایې که نه چې زه پښتنه نه یم ته پښتنه نه مسلمانه خو یې که نه مسلمانه خو ځان ته وایې که نه آیا د مسلمان په رولو کې ته چې دا کوم کار کې دا د مسلمان په رولو کې راځي دا د مسلمان په رولو کې راځي ته ما ته ووایې چې ته دا کوم کار کوي چې نه راځي نو بیا ته ولې دا کار کوي پلیز کایندلی زما دا میسج چې کوم دی که نه زه درته یو څو خبرې کول غواړم که نه انشاءالله العزیز زما په دې میسج چې کوم دی دا ډېر زیات شیر کوي که نه قدرمند چې دا د خلکو ته ورسېږي او زما دا میسج چې کوم دی فالو کړي زما دا میسج واوري انشاءالله یو څو خبرې کول غواړم چې هغه علي شاته چې کوم دی ورسي مين تا ته وینا وکړي چې ای زما بنده تا چې ما د عمر در کړی تا په دې کې زما نافرمانیانې ډېرې کړې دي که نه زما عبادت تفقې کم کړی دی الله پاک په قرآن کې وایي ان صلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یقینا دا مونځ چې کوم دی دا انسان د بدو حالاتو نه منې کوي دا هسې په ځان باندې د مسلمانیت ټاپه لګولې نور چې کوم دی هغه کارونه تا شروع کړي کوم کارونه چې هندوان او کافر کوي انډیا والا چې کوم دی هندوستانیان انډیا زمون اصلي دشمنان چې کوم دی هغه هم داسې کلچر نه کې کوم کلچر چې تا شروع کړی دی او نالت چې ستا په دې مور په دې پلار شه که نه داسې پلار ته خو نبي علیه السلام چې کوم دی داسې خلکو ته نبي علیه السلام د یوس ویلی دی چې هغه په خپل نه په خپل عزت باندې وي نه په خپل اسلام باندې وي ستا دا پلار به کلمه وایي چې زه مسلمان یم ته به هم کلمه وایي چې زه مسلمان یم د مسلمانیت داسې وي لکه کوم رول باندې چې تاسو روان یې کوي تاسو چې کوم دی دا باندې وایي چې زمونږ پلار چې کوم دی بیمار دی دا داسې بواسیرو بیمار دی تاسې دی دا خبرې مه کوئ دا بیماري چې د باندې چا راوستې ده که نه حق به نه لرې کوي که نه والله بالله الله پاک چې کوم دی څنګه رحیم دی دا قشن دی قهار هم دی قهار دی د دې نه د باندې بتر هم راوستلی شي که نه که چېرته رب العالمین وغواړي رب العالمین چې کوم دی انسان د اول څه نه وایي پرېږدي زما دا بنده ما داسې خوشي کړی چې دا څه کوي آیا دا ما ته متوجه کېږي که نه متوجه کېږي نه لچ شه او ستا په دې مور او پلار باندې چې تا نه کوم سبق او کوم پیل ستا نه غواړي نو کمې کاتې ستا مور او پلار شروع کړي دي دا سوشل میډیا ته راوباسي ته چې کوم دی خبرې کوي په خلکو پسې په ښه پسې هم لګې په بد پسې هم لګې دا خلک چې کوم دی دی له ستا د کوره نه دي چې تا پسې خبرې کوي دا تا ته د یو نیکې هدایت کوي یو صحیح لار درته درښایي اهدنا الصراط المستقیم په صحیح لاره باندې روانه شه کو خپل جسم سړی ته ښایي هغه قسم هغه ښځه چې کوم ده هغه جهنمي ده که ته وایې که نه چې دا څوک وایي زه برته چې کوم ده انشاءالله العزیز هغه عالم لینک برته زه تا ته په دې ویډیو کې ښیم چې هغه عالم دا وایي چې که نه هغه او د قرآن نه درته هم ثابتوم چې الله پاک په سورة نور کې فرمایي که نه په سورة نور کې فرمایي ولا یبدین زینتهن دې زنانو ته وایي چې خپل ډول زینت نه ښایي نو دویم قسمه هغه زنانه د جهنمي چې هغه خپل ډول زینت او خپله باډي خلق نامحرمه خلکو ته ښایي نو اوس ته په ځان باندې آیا ته ځان ته مسلمانه وې او که کافره وې اوس دا دغه چې کوم دی ډیپینډ ما په تا باندې وکړو دویم ډیپینډ چې کوم دی دویم کوسچن چې کوم دی رب العالمین بس تا نه د مال په باره کې کوي ای زما بنده تا ته ما مال در کړم دا په څه کې لګولی دی زه دا میسج هغه چاته ورکول غواړم که نه دا میسج دا دویم اهم امپورټنټ خبره بل ورځ چې کوم دی ستا خواله یو اصغرچي یم او بل چې کوم دی عریب خان شیرپا تاله راغلی و او ستا پلار دا وینا کړی و چې زه په تبلیغ کې ځم او زه د دې پیر نه چې کوم دی توبه وباسم بېرته دوباره چې کوم دی زه پلیز هغه خلکو ته دا وینا کوم چې هغه خلکو سره پښتنو دا خلک خو وایي چې مونږ پښتانه نه یو زه د پښتنو خور نه یم زه د پښتنو چې کوم دی زه د هغې په کلچر کې نه یم چې ته پښتانه نه یې مسلمانه خو یې که نه بیا ولې اصغرچي ما تاسو ولې د دې خواله ځئ عریف خان شیرپا تاسو ولې د دې څخه تاسو چې کوم دی خلک په تاسو باندې ټرسټ وکړي اعتبار وکړي تاسو چې کوم دی 5-3 لک روپۍ چې کوم دی خلکو راولېږلې او تاسو چې کوم دی داسې خلکو ته تاسو حواله کړلې که نه چې هغه د سهار یوه خبره کوي د ماښام بله خبره کوي ولې په دې مال باندې زړه در نه کوي دا مال ستاسو د ژبه نه خیر که د بل چا د ژبه نه و که نه نو دا زړه خو به مې فدر کړی وی که نه صحیح حقدار ته به مې رسولی وي ولې زموږ په
پاکستان کې یتیمانان کم دي، زمونږ په پاکستان کې کونډې دا کمی دي، زمونږ په پاکستان کې چې کوم د بیماران کم دي، زمونږ په پاکستان کې مساجد چې کوم د هغه داسې وران پراته دي، مدرسې ورانې پرتې دي چې تاسو داسې د خیر ښېګړې کار کوئ. هغه مدرسو هغه یتیمانانو ته لاړ شئ چې هغه یتیمانانو خاله لاړ شئ چې هغه د سبا او د ماښام رزق پسې حیران وي چې رب العالمین ما اوس وخوړل د ماښام سره به څه کوم. دا خلک خو داسې پون خلک دي چې دا سهار یوه خبره کوي او ماښام بله خبره کوي. نو تاسو څه له دې سره هیلفینګ کوئ؟ تاسو چې د دې داسې پیسې ورکولې، تاسو به د دې نه په یو سټم باندې لیکل اخیستی وي چې تا له موږ دا پیسې درکوو، ټیک شله، خو تا بېرته دوباره دې پیل ته تا دوباره راغلی که نه، بیا به څه وي. پلیز زه دا میسج هغه چا ته ورکوم چې تاسو ته دا پیسې ورکړې دي که نه، بېرته دوباره لاړ شي او ورته وینا وکړي تا خو چې کوم دی تا وي چې زه به توبه وباسم نو د دې فیلډ نه چې کوم دی زه به له لاسه واخلم، نو ولې دې فیلډ ته رالي بېرته خپلې پیسې دې واخلئ او صحیح حقدارانو ته یې وسپارئ. یتیمانان زموږ په پاکستان کې ډېر زیات دي، یتیمخانو ته ویسئ. دې له چې تاسو پیسې ورکړئ دې ډمې ته چې تاسو پیسې ورکړئ، دا چې کوم دی ځان له فیډنسینګ سامان واخلي، ځان ته چې کوم دی پوډر د اخیسته کولو سامان واخلي، خلکو ته ځان ښایي. والله بالله څنګه چې دا ګناهګاره ده، چا چې ورته دا پیسې رالېږلې دي که نه، چا دې صحیح حقدار ته نه دي رسولي که نه، هغه انسان هم په دې ګناهګار دی چا چې دې ته دا پیسې ورکړې دي. د حکومت نه دا مطالبه ده چې او حکومت زه ستا نه دا یو مطالبه کوم چې هغه یو دشمن دی چې هغه ته هم پېژنو، زه هم پېژنم چې هغه زما ستا د ملک دشمن دی، دویم هغه دشمن دی چې هغه زموږ د اسلام دشمن دی. والله بالله که نه چې په دې باندې به موږ رب العالمین د ورځ په قیامت باندې رانیسي چې ستاسو ملک چې کوم دی یو چا خوله در چې له تاسو را کنټرولولی شو او زما دین او زما د کلچر او زما د اسلام زما د قرآن د دې خلاف کېدلی شي، د دې آیات خلاف کېدلی شي. کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، د دې آیات خلاف کېدلی شو، تاسو دې له چې کوم دی سزا نشئ ورکولی. ولی هغه حکومت چې شو الله پاک دی خلافت عمری راولي، الله پاک چې کوم دی خلافت عثماني دی الله راولي چې دا داسې ښځو ته به عمري او ابوبکر صدیق او عمر ابن الخطاب عمر ابن عبدالعزیز داسې ښځانو سره به هغوی کومې دغه کولي، کومې سزاګانې به ورته ورکولي. ډانسینګ کوي په دې ډانسینګ باندې. او بل اهم امپارټنټ خبره که نه، تاسو که د خپل د مرګ ګارنټي وي رب العالمین په هغه شکل او په هغه صورت کې انسان راپورته کوي، په کوم شکل او په کوم صورت کې چې د هغې نه ساه وخېږي. دا زما اهم میسج دی ستا دپاره، ته چې په دې سټیج باندې ګډېږي او په دغه ټایم کې تا ته مرګ راشي، تا نه ساه وخېږي، آیا ستاسو په دې قبر کې پلار سملي، ستاسو په دې قبر کې چې کوم دی مور سملي، ستاسو په دې قبر کې چې کوم دی بل داسې سپورټر سملي، ستا نه به بیا تپوس وکړي چې ستا سره څوک سملي په دې قبر کې. یو ته به ځې او ستا عمال به ځي، رب العالمین انسان په هغه حالات کې راپورته کوي، په کوم حالات کې چې د هغې نه ساه وخېږي. ته چې په دې سټیج باندې ګډېږي او ته داسې بربنډه یې، ستا چې کوم دی هر ځای ستا ښکاري، په نامحرم سړی چې کوم دی په تا باندې چې کوم دی سترګې لګي، هغه هم ګناهګار، ته هم ګناهګار. یوازې ته د خپل د ځان ګناهګاره نه یې، ته د عالمي دنیا ته ګناهګار یې څوک چې دا ستا ویډیوګانې ګوري. دوه قسم سزاګانې ته رب العالمین مقرر کړي دي او د دوه قسم سزاګانو سره مسلط کړي. یو د باندې د هغه خلکو چې د چا باندې سترګې لګېږي، هغه خلک هم په تا باندې چې کوم دی هغه به ورځ په قیامت ته به د هغې دغه کوي، ځکه چې هغې په تا باندې سترګې لګېدلې، تا ته دوه چنده سزا ده. تا ولې ځان دومره دغه کړی په غفلت کې دی اچلې، دومره په حاشیې ته د لاس اچلې دی. مونږ خو چې کوم دی مونږ په امریکایانو په هندوانو پسې خبرې کوو، هغه امریکني او هغه هندوستاني چې کوم دی راله زمونږ فشار ته زمونږ پاکستان ته چې ته ځان ته مسلمان نه وایې، ټیک شوله لاړ شي چې بهر ملک ته چې لاړ شي څه کوي هغه وکړه. دا کوم دغه چې تا شروع کړی دا خو چې کوم دی آلریډي د اسلام بالکل خلاف دی. د اسلام تا ته کوم علم وایي، ستا مور وایي په کوم کار کې چې د چا نه خوله لاړه شي، وایي هغه پیسې چې کوم د انسان ته حلالې دي او د الله بنده او د الله مخلوقه څه قسم مخلوق تا ته دا کوم علم وینا کړی ده؟ وښایه یو علم، وښایه کوم مفتي، وښایه کوم پیر، وښایه تا ته کوم پیر دا وینا کړې ده چې په کوم کار کې د چا نه خوله لاړه شي دا پیسې هغې دپاره حلالې دي؟ ته چې دا ډانسینګ کې دا ته په کوم بنیاد باندې کې ته ځان ته مسلمان وې؟ ته د مسلمان په کلچر کې د مسلمان په ملک کې صحیح او چلېږه، خور صحیح نصیحت چې کوم دی که نه، پلیز زما دا میسج چې کوم دی دا علي شاه ته ورسي او علي شاه الله پاک ته د نیکې هدایت وکړي، الله پاک دې چې کوم دی په نیکه لار باندې روانه کا که نه. والله بالله که نه په داسې لار باندې روانې که نه قدرمندو زما خاص کر ګوره
په پاکستان کې چې کوم دی په موږ باندې دا کوم عذابونه راځي یو امریکني چې کوم دی په خپل کتاب کې لیکلی دی د مسلمان په کلچر د مسلمان په ادارو کې دوه شیونه سیوا کوي یو چې کوم دی فحاش زنانه بل چې کوم دی شراب دویم نمبر شراب دا چې کوم دی تاسو د پاکستان سوري دا چې کوم دی تاسو د مسلمانانو په ادارو د مسلمان په کلچر کې دا چې کوم دی د مسلمانانو په علاقو کې دا شي تاسو پس یو کې یو فحاش زنانه دیم چې کوم دی شراب ټول چې کوم دی A to Z ټول خلک چې کوم دی په ګناهونو کې واقع شي ته چې کوم ویډیوګانې کې شراب راخلي دا شراب حلال دی په اسلام کې ته چې دا کوم ډانس کې دا ډانس چې کوم ته کې آیا دا ته په کوم رول باندې کې ته ځان ته مسلمان وې کته وای کنه چې زما رزق ته دینه دی والله بالله تاسو په الله پاک باندې غیرت وکي په الله پاک باندې تاسو غیرت وکي الله پاک غیرتی ته تاسو لپاره دینه رزق درکوي تش پلار دا وینا کړی په تبلیغ لازم کنه او تبلیغ لازم توبه مې ویسله وګور 5 لک روپۍ درته یو درکړي 3 لک روپۍ درته بل درکړي نزن الله په هغه خلکو باندې وایم چې به خو ته پسټم باندې لیکل واغله کنه چې دوباره دی فیلټ نه راځي نه لږ شو په هغه خلکو باندې چې تعالی څوک دا پیسې درکوي په پاکستان کې ولې یتیمانان او دا خلک کم دي چې تعالی درکوي نو پلیز زه نور هیڅ نشم ویلی که نه زما د اخرنی میسج ستا دپاره او انشاءالله العزیز زه به تر اخره پورې زما په دغه کې چې څومره مسا وه که نه زه به انشاءالله العزیز تا دغه چې کوم دی ویډیو به کومه او انشاءالله العزیز زما خو دا دومره یاده وه چې تا ته ما وکړه الله پاک دې تاله د عمل کولو توفیق درکړي او که نه نو الله پاک دې داسې رسوا داسې ذلیله که الله پاک دې داسې بې حیا که نه چې زر تر زره او الله پاک دې ته د ځمکې ورکولاو کې که نه چې زر تر زره د دې دنیا نه لاړه شي